بسم الله الرحمن الرحیم. ابو المنتهی درس نمبر 8. وله ید ووجه ونفس. ناکد سیبوی کما یلیق بشانه تعالی كما ذكر الله تعالى في القرآن كقوله تعالى في القرآن يد الله فوق أيديهم وكقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وفي بعض النسخ فما ذكر الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهي له صفات بلا كيف الى آخره. زدک په دې مقام کې دا خبره چې وله ید و وجه و نفس په دې کې څلور مذاهب دي. معتزله هغه د دین به اسره انکار کوي. هغه وی ید لاستوي، وجها مختوي، ساق پاندای توي. نو کوم ید او وجها او ساق الله تعالی ته اومنو، نو دین خدای الله تعالی جسمیت ثابتيږي. نو هغه معتزله د دین بالکل انکار وکړو چې نه اغل رایت شته او نه وجه شته او نه ساق شته او نه بل څه شته. هغه بالکل انکار وکړو، قران نه انکار وکړو. قران کې ید هم راغلي، وجه هم راغلي، ساق هم راغلي. هغه د قران نه انکار وکړو. دویم طائفه، دویم مذهب والا پدې کې اشاعره دي. هغه وی وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. هغه ذات الا الله باندې عطف نه مني. شافعیه، اشعریه دا غي رای پدې کې دادا هغه وی چې دا محمول دی په تاویل باندې. هغه پدې کې تاویل کوي. تاویل وما يعلم تاويله الا الله، الله هم په تاویل پويږي. والراسخون في العلم غیم پويږي. هغه ورګه تاویلات کوي. ید معنا تاویل کوي په قدرت سره کوي. ورسېدل کنه. دریم پدې کې مذهب دې د متقدمین او ماتوریدیانو. هغه وی تفویض کوا. ید ویلې دې آمنا وسلمنا، آمنا وسلمنا كل من عند ربنا قراءته تفسيره. ید ویلې ید ول رشتا، ساق ویلې ساق شتا، وجه ویلې وجه شتا. چې څومره متشابهات دي آمنا وسلمنا. که قرآن کې راغلي، که حدیث کې راغلي، مونږه منو. مونږ نه لغوي معنی پسې زو. لکه د دې زمانه کل دیوبندیان، کل بریلویان ورپسې تللی دي. حتی چې د بریلوی حضراتو مشهور شیخ امام احمد رضا خان صاحب داغه کنز الایمان راوالی عام په ورغلې دي. الله کا ہاتھ والله کا ہاتھ. او د دیوبندیانو کل دیوبندیان دا چلین سره ویم چې هغه ټول د یت هغه دغه سکه لکه تعبیر په لاس سراغي کوي. خډارک کې لګیا دي. دا ټیک شي نه دي. زمون متأخرین ماتوریدیان هغه تعویل کوي خو په قدرت سره کوي. او هغه د مجسمه د مجبورې د وجې کړي دي. دا مونږ چې دا چغي وو چې نه دیوبندیان نه بریلویان، نو دا ولی وو. مونږ د علم کلام کتابونه کتلی، مونږ سواړه نه یو، سزد نه یو راغستې، لیونی نه یو. مونږ د حق طالبان یو. حق چې چرته پیدا کو هغه خلو. او دیوبند او بریل کې دغه څه کمزوري خبره ده. کشرانو مشرانو نه وتی دي، ځکه مونږ چا په ځان نه تړو. بیا به دا کمزورو خبرو جوابونه هم ګوري. بس دا زمونږ امامان دي، دا د علم کلام والا. دا زما پلاس کې الملل والنهل خبره باندې پوښوي. نو دې را لګېدلې دې په دغه
اشیاء باندې چې یرا المشبهه مشبهه سوق دي صفحه نمبر ځان سره ولي کوي بچي بهان می او مکتبه ځان سره ولي کوي مکتبه عثمانیه ان السلف من اصحاب الحديث لما رأوا توغل المعتزلة في علم الله ومخالفة السنة التي أهدوها من الأئمة الراشدين کلچ السلف و اصحاب الحديث محدثين توغل د معتزله وکتو په علم الباری کې او دا غ سنت مخالفت د دین اولیدو هغه چې هغه د امامانو راشدین او صحابونو تابعین نه راپاتیو او دا غینه د معتزله کناره کشو ونصرهم او بیا د معتزله امداد وک جماعت من بني امیه على قولهم بالقدر د بني امیه حکومت والا کسانو د معتزله امداد مکو وجماعت من خلفاء بني العباس على قولهم بنفي الصفات د قدر په کول کې بني امیه ور سره امداد کو او هغه نفي صفات کې ور سره بني عباس امداد کو او خلق القرآن کې ور سره هم ملګرتیا وکا نو تهيروا في تقرير مذهب اهل السنه والجماعه في متشابهات آيات الكتاب واخبار النبي صلى الله عليه وسلم نو دی حیران شو چې اوس به متشابهات د قرآن سره سکو اوس چې کوم حدیثو کې متشابهات راغلي اغي سره وسکو نو وښه فاما احمد بن حنبل وداود بن علي الاصفهاني وجماعه من ائمه السلف اوس احمد حنبل ته وګوره څومره عظیم شخصیت دی دا وابیانو ته دا ځای پیش کوا دیوی چې الک ابن تیمیه حنبلی وو محمد ابن عبد الوهاب نجدی حنبلی وو نو وتا د احمد حنبل سے مذهب کتلې دی الملل والنهال داغه مذهب څنګه وای په نوم حنبل یعنی بدبخته دا د مثال لکه دی امت کې پنځپیریان ځان ته حنفیان وای نو دا حنفیت داسي ندیم ځان ته حنفی وای نو حنفیت داسي یا دا غبل زبیری دا خبيث مولا ځان ته حنفی وای نو حنفیت داسي نو هرچی احمد حنبل رحمت الله علیه فجروا على منهاج السلف المتقدمین نو غی لاړ دا متشابهات د داغي اجرا وکا پاغه منهاج او په طرز د سلف متقدمینو علیهم من اصحاب الحديث لکه سوق مثل مالک ابن انس ومقاتل ابن سلیمان وسلكوا طريق السلامه او دې د سلامته لار باندې مزلو کو فقالوا ندي سوول چې نؤمن بما ورد به الكتاب والسنه چې قران او سنت په سو وارد دي په ید وارد دي په ساق وارد دي په وجهي وارد دي نؤمن ایمان پلرو یتشتا ساقشتا وجهشتا ولا نتعرض للتاويل مونږ تاویل تم تعرض نکو بعد ان نعلم قطعا پس د دینه چې قطعی تور باندې مونږ پویو چې ان الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات الله تعالی د یو سیز د مخلوقات سره مشابه نه دی وان كل ما تمثل في الوهم فانه خالقه مقدره هغه چې ممثل ګرځيږي په وهم کې نو داغي خالق او داغي مقدر ذات څوک دی الله پاک جل جلاله وکانو او امام مالک امام احمد تانور سلف ودوی يحترزون عن التشبيه دی به د تشبیه نم ځان ساتلو الى غایت تردمر پوری ان قالو چې دی اویل چې من حرک يده عند قراءته خلقت بيديه کشا د دې آیت تلاوت کولو چې خلقت بيديه او لاسونو ته حرکت ورکو آدم علی السلام بارکی لکه ټول دیوبندیان چې کله کینی الله تعالی سرور سيزونه په خپل لاس پیدا کړی دي جنت الفردوس ونی په خپل لاس کړلې دي تورات په خپل لاس لیکلې دي آدم علی السلام په خپل لاسونه پیدا کړي وای کنه وای داسي نو او اشار باذبه عند روایته یہ اشاره ک په ګوت سره پنځ د دې روایت چې قلب المؤمن بین اصبعين من اصابع الرحمن نو د احمد حنبل سے و د سلف فتوا سوا چې وجب قطع يده وقلع اصبعه واجب دي کټ کول د لاس د لاسونه د مولانا کټ کې لاسونه ولینې و او دا ګوتې چې نه ولې دا ګوتې امتنوي کټ کړي وقالو
او دی وی انما توفقنا فی تفسیر الآیه وتاویلها لامرین، ادا چې موږ توقف کو په تفسیر د دې آیات کې او په تاویل د دې آیات کې، نو دا غي دوه وجې دي. احدهما یو وجدادا المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. یو منع وارد ده، الله وی چې کوم زائغین دي اتباع د متشابهات داغي حس دي داغي حصہ ده، او کوم چې راسخین دي اغي غاړک دي ایمان والا دي او کل من عند ربنا غني. خبر باندې پوښولې نو فنحنو نحترز من الزيغ، مونږ د زیغ نه د کګلچ نه د میلان ال الباطل نه ځان ساتو، نو تاویل ته او تفسیر ته ځکه مونږه وړاندې والے نه کو. والثاني او دوی موجدا د تاویل ولې نه کو ان التاویل امر مظنون بالاتفاق، تاویل به وکي خدای او مظنون شه دي، ګمان پکړې شوی دی. والقول في صفات الباري تعالى بظن غير جائز، قول د الله تعالی په صفاتو کې په ګمان سره ځوان سره دا جائز نه دی. فربما اولنا الايه، ډیر کړه ته موږ به تاویل کو آیت کې علی غیر مراد الباری تعالی، کې دې چې د الله تعالی مراد یو وي موږ بل تاویل کړی، نو فوقعنا فی الزیغ، موږ به زیغ کې واقع شو. نو ذکر د تاویل نمزان ساتو، بل نقول موږ د سوایو کما قال الراسخون فی العلم كل من عند ربنا آمنا بظاهره وصدقنا بباطنه ووكلنا علمه الى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفه ذلك. موږ د دې په معرفت خو مکلف نه یو، اذ ليس من شرائط الايمان وارکانه. د متشابهات مانس د کول د غي تعویل کول دا غو د شرائط الایمان او د ارکان الایمان نه دي. ومن ادعى فعليه البيان وعليه الاثبات وعلينا الانعام له، او دي خی کنه. او بیا وی واحتاط بعضهم اکثر احتیاط، دا اوس مونږ تاسو یادای چې بعضی پدې کې کامل احتیاط نه کار غسته دي، حتی تر دې لم يفسر اليد بالفارسيه ولا الوجه ولا الاستواء ولا ما ورد من جنس ذلك. په فارسی کې، اردو کې، پښتو کې د سره د دیغه لغوي معنی دا غي د بیانولو اجازه هم نه ورکي. لکه دا یو صوفي سړی تیر شوی عبید الله کندهاری صاحب، دا دغه شرح ده د پښتو شرح د ابو المنتهی عبید الله قندهاری، دا مشهور عالم تیر شوی، زبردست عقیده والو. د دلته یو ځکه وای دا د فائدہ باید چې هر مفسر او مترجم د قران او د حدیثو دی ترجمه د دغه الفاظو په پښتو یا فارسی یا بل جبه خلکو ته اونکی پدې کې دم نه کوي. او ما درته ویل چې د دیوبند او د بریلوی ټول اکابر راواله، حتی چې احمد رضا خان صاحب د بریلی علماو کې څومره مستند سړی دی، حتی چې بعضی بریلوی حضراتو داغه ته د مجتهد قول هم کړی دی، اگر چې دا قول لغی غلط دی او هغه ځان ته مقلد وي او هغه مقلد علمی مقام او د سړی علمی قدر اپ خپل ځای. ولکه علمی غلطی دا ده چې کنزول ایمان بارکی د ټولو بریلیانو دا چیلنج دی چې په دې کې غلطی نشته. مونږ وایو چې چرته ید الله راغلی الله کها ترجمه کړي، د دې نه غټه غلطی بولاډوشتنه، د دې نه غټه غلطی بولاډوشتنه، ځکه چې داسې وایي چې ید لاس یا دس وجه مخ یا روی قدم پخا یا پای، ولی چې د خلکو ذهنونو ته معنی لغوي ولاړ نسی، اسنه د غي ذهن ته معنی لغوي ولاړ نشي چې خدای په حق کې محال ده. نو دغه خبره الملل والنهل صفحه نمبر 93 کې کوي. د ابو المنتهی حشیر روانه ده، عبدالقادر چې دغه موشید غم دا خبره کړې ده چې دا یوازې فارسی پورې مخصوص خبره نه ده، اردو کې، پښتو کې، هندي کې، هر زبان کې د متشابهات معنا روانه ده. حرامه ده، حرامه نشي ویلې چې ارسد الله په لاس کې دي، نشي ویلې چې ګوتې د الله، نشي ویلې چې سترګې د الله، نشي ویلې چې مخ د الله. کچا ویلې دي نو بس دا که هر څوک وي،
کصیفیو که نقشبندیو که قادریو که جنیدیو که کریمیو که بریلیو که دیوبندیو که اهل حدیثیو که اشاعتی کار غلط کړي ټیک کار نه دی پاقیده غریب پوښوي نه دی علمی خطایا کې واقع دی د دې ترجمه دا ناروا دي دا بنه کوي کم عوام چې وی چرته د خدای په لاس کې دي مازغي خراب دي د سویل پکار دي چې هر څه د خدای پاک په قدرت کې دي هر څه د الله مقدور دي الله په هر څه قادر دی هر څه د الله قدرت کې دي نو څه په دې زموږ ریکارډ اورېدو باندې بریلې کاکا خپکیږي او کدی باندې کاکا خپکیږي نو په حق خپکیږي ما غونه سیفی پرې خو نه می قادری پرې خو نه می چشتی پرې خو نه می دیوبندی پرې خو حق وینا مې وکا چې ته صرف یو نقطه تیرا کټ کې وړه په خوري ونی غنیږي یو ته میسج کې او بل ته میسج کې او بل ته لګي نو لاس د اخلاص تور دی پسا او نو چې څه کولې شي کوا د حق وینا ده موږ به د حق وینا کو بل ان احتاج فی ذکرها الی عبارت کچرته دې محتاج شو ذکر د متشابهات ته یو عبارت تا نو عبر عنها بما وردا لفظا بلفظ الملل والنحل دې کوس د یت تعبیر ته کې چا د څنګه بکې امیت او سټوډنټ د ترجمه کې ید الله فوق ایدیهم هغه ته ید الله فوق ایدیهم فوق دې د پاسه د لاسونو د صحابه ید الله جسته وای نیت څه ترجمه ده ای بچي ید ته وای د الله په حق کې کنه ید بسم د الله په حق کې به ید وې دا مگر ولته بدن ایمان لړ شي بس دا متشابهات دي دې معنی باندې بچي نه زه پويګم نو ور باندې بل څوک پويدو صرف الله او د الله حبيب په دې باندې علم لري دا متشابهات دي میانه عاشق او معشوق رمزیس کرامن کاتبین را هم خبر نه چې کرامن کاتبین ته خبر نه دي بچینو ته معنی ولې تاسو کې چې د ید الله سمانه ده ګور بل ان احتاج فی ذکرها الى عبارت عبر عنها بما ورد لفظا بلفظ دیو جناب العالیہ دا قول در منصور کې علامه جلال السیوطی رحمه الله نقل کړي او قراءته تفسیره دا لستل دی ید الله فوق ایدیهم بس دې تفسیر دی عمدغه تفسیر دی نور کوزیګه مو ورکی وی فهذا هو طریق السلامت ودا د سلامت لار ده چې دا لفظ په لفظ وي یوم یکشف عن ساق بس ساق ویلې ساق وایا ويبقى وجه ربک وجه ویلې وجه وایا ید الله فوق ایدیهم ید ویلې ید وایا وهذا فهذا هو طریق السلامت دا د سلامت لار وا او دا حضرت مبارک صاحب د لار نیولې وا دا لار دغه مریدانو نیولې وا هغه استاد سے مبارک نو هغه من لغوي معنی مجوزو ما سره 20 منټ په دې خبرې کړې وې اخر کې په دې می ساکت کا چې د مبارک سے برای دا نو ته دغه خلفو غنوا خو هغه دغه بل حضرت نه متاثر و نو غرض میدان چې دا علمی خطایانی دا راځي دغه به تعبیر په یو لغت کې من کېخه زه د مبارک صاحب رحمت الله علیه په دې مسلو کې کلک متبع یم چې هغه سویلې بس هغه ټیک دی هغه کتابونو کې دغه دلایل لري کنه موږ کتل کتابونو کې پستر go باندې وليس هو من التشبيه في شيء او چې دا کم لفظ په وارد دی چې هغه سره تعبیرو کې تشبيه رانغلا غیر ان جماعه من الشيعه الغاليه وجماعة من أصحاب الحديث الهشوية صره بالتشبيه مثل الهشاميين من الشيعة ومثل مضر وكهمس وأحمد الهجيمي وغير من أهل الشيعة برحال قالوا معبودهم سورة ذات آداء وأبعاض دا خبري کړي دي نو لکه په دغه نقطه خو تاسو پوه شوي کنه چې په دې کې د غسلور مذاهب او غدر تماد الله په توفیق سره بیان کړل او دا هغه معنی لغوي حرام او ناروا وا هغه در تماد کتابونو په حواله مخې ته بیان کړل نو چې دا سبانه متشابهات راغلي او مغه اطلاق کوا دا لار د سلامتی ده او په دې کې د غنور فرقو چې کم دانوي پیدا شوی دي چې په خپل پزان نامې می خودلې دي چې نه په آیت راغله نه په حدیث راغله او نن سبایت نه دین او مذهبونو او مسلک جوړ کړي چې تاسو ته نو کې الګه کم مسلک سره تعلق ساتي وي دیوبند سره نو دیوبند مسلک دی کم دیوبند سره تعلق ساتي وي بریلوی سره نو بریلویت مسلک دی شرمیدل یا شرم نه درځي ته مسلک او مذهب نه پیژنې دا یو نیم سرکال وړاندې چې نه دیوبند او نه بریلو دا خلک په کم مسلکو
هغه مسلک ته نسبت او انتحال او انتصاب ولې نه کې هغه کې څه غلطي و بس دغه حال دی خو که حق وې کاکا خفا ماما خفا لالا خفا یار خفا دا ټول خفا خو رب دی خوشاله مونږ به رب خوشاله وله یدنا الله لرایت شتا وجه شتا نفس شتا کما ذکر الله فی القرآن لکه څنګه چې خدای تعالی ذکر کړی دی په قران پاک کې تا غشیر نه ورګون استفاده به زمونږه مزید و چې نه کوي بس موږ سره برانه کنیکشن باری تعالی خپل امداد کوي کنه كقوله تعالى في القرآن يد الله فوق ايديهم يد باری تعالی فوق ايديهم د پاسه د ايدي د دې دي صحابه یادي وكقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك نقول نفسم ثابت دي مشاکلت دي وفي بعض النسخ فبعض نسخو د فقه اکبر کې راغلي دي لکه دا څه کوي بی خیر دي شر کوي او شر ته خیر فبعض نسخو د فقه اکبر کې راغلي دي فما ذکر الله تعالی هغه چې خدای تعالی ذکر کړی دي په قرآن پاک کې من ذکر الوجه هغه ذکر د وجه واليد او ذکر د ید والنفس او ذکر د نفس فهي له صفات بلا کیف نو دا الله لره صفات دي بغیر د کیفیت نه و بیان کیفیت معلوم کیفیت اشتا او مونږ ته معلوم دي مونږ وی کیفیت میفیت نه بغیر د الله صفات دي د دې کیفیت د سره شته نه معلوم دي ورسېدل کنه سمعنا بلا کیف سمعنا یعنی اے اصلها ثابت اصل د ید اصل د وجه اصل د ساق اصل د نفس ثابت دی معلوم دی او وصفها مجهول خدای هغه حقیقت من حيث التوصيف هغه مجهول دی لنا مونږه خالق ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته معلوم هو نو فلا يبطل الاصل المعلوم یا فلا يبطل الاصل المعلوم نباتلیږي هغه اصل معلوم په سبب د تشابه وصفي سره اول عجز او په سبب د عجز زمونږه ان ادراک الوصف چې مونږ ادراک د وصف نه عاجز یو نو هغه اصل معلوم چې قران کې او حدیث کې معلوم دی وارد دی هغه باطلیږي نه رویا دا وهابیانو تخایا وهابیان سوي چې محمد ابن عبد الوهاب نجدي کان من الحنابلة دا د حنابلو نو بیا دا تقسیم طرف ته تاسو ول روان یې د احمد حنبل صاحب قول والو ګوره کنه الملل والنحل کې درته ما دا قول پیش کو دي نام نهاد حنبلیانو ته خایا چې ځان ته وهابیان انتها لخوا کوي ګوره ورته روي عن احمد ابن حنبل ان الكيفيه مجهوله والبحث عنها بدعه احمد حنبل سے ویخه د دینه بحث کول دام بدعت دی په کتابونه لیکي دی په کتابونه لیکي مدرسو کې ماشومان ته خي ماشومان باندې ګوټه کوي یادې پی دا آیاتونه ورته راغون کړي الیه یسعد الکلم الطیب وګوره خدای بر دی کنه احمد حنبل صاحب سوي چې د متشابهاتونو بحث کول د بدعتیانو کار دی نو تاسو چې خپل انتحال کم امام ته کوي هغه درته بدعتیان ویلي دي ظالمانو تاسو موږ ته بدعتیان وای شرم نه درځي دا حواله ځان سره باسي دا ډیره باریکه نقطه ده رستم پکاريږي بیا دا الیاس ګومن ډله چې کم دي دا خبيسان دیم ګوره په دې ټینګ ولاړ دي چې دا غیر مقلدین نور دي او متبعین د محمد ابن عبد الوهاب نجدی هغه نور دي هغه مقلد او هغه حنبلی مذهب او هغه د توحید خدمت کړي دي ګوره داغه صفات بیانای هغه وهابیت درکې په بل طریقه را دن نه کوي ښا ورسېدلې کنه ولا يقال او ادنی شي ویلې چې ان يده چې ید الله قدرته قدرت د الله دی او نعمته یا نعمت د الله دی ولی امام صاحب غو د متقدمینو نو کنه چې کما درته درې مذهب بیان کو د ماتوریدیانو متقدمینو دا غیر رائے دا و چې الګه تعویل هم مکوا لکه ید ځان د صفات دی او زمون شهید شیخ صاحب رحمت الله علیه بدی ته آیات الصفات هم نو ویل هغه دومره احتراز کول هغه بحث ته وره د نوتی عبد الغنی مولوی صاحب غم ګورې دي صفاتیت کې قول کوي هغه وایي چې دا زما رائے دی کې شیخ صاحب سره موافق ده ولو که ګوره ابو المنتهی کې راغ فهي له صفات بلا کیف
هغه تینا تعبیر په آیات الاضافات سره کړي ید الله اضافت راغلی کنه هغه شیخ افضل وهابي خبيث ورته وای آیات الصفات او شیخ صفدی خو زور لګی آیات الاضافات تاسو خیال دې نقطې ته نو څومره احتراز کلی کوي زینم به پویږي نو دا دی اونشي ویلې چې ید د الله قدرت د الله دی یا نعمت د الله دی ځکه په دې قول کې ابطال د صفت د الله راغی ید ځانته صفاتو قدرت ځانته صفاتو تا چې د ید تعبیر او تعویل په قدرت سره وکړو نو قدرت خو مخکې نه صفت ثابته له تعالی وو نو غیت چرته لاړې چرته لاړې نو ابطال د صفت دی چې وکړو دا خو د قدریو د معتزله رائے ده الیک ذهن دې پکار کوي کنه کوي نو راځه لئن فی ذکر په دې قول کې ابطال صفت د الله دی او کته زموږ ډیر متأخرینو دا کړی دی نورو راغي چې کړی دی هغه د مجبورۍ نه کړی دی او کله کله تم مناظرې میدان کې گیر شي تاسو اجازه دی مجبورۍ نه کولې شي درته مخامخ افراطی غالی محرف خبيث وهابي ناستی او هغه د فظاهر حمل کوي او الله جسم مجسم غني او عوام درته مخامخ ناستی هغه گمراه کوي تا عوام تویل شي چې ګوره تاسو وایي چې د فلانی په عدالت کې لاس رسي نو دا معنی چې د کور کې ناستی لاس اوګد کی عدالت ته ورسي او جج ته وایي چې ججا د خبرو منه دا معنی خدا معنی چاته زور رسیږي قدرت رسیږي نو عوام به د مجسمه بچکی دا غي چې په ظاهر باندې عمل کوي د عوام اصلاح په دې طریقې سره تاسو د تعویل اجازه دی کولی شي که متأخرین کړي عذر نه کړي د شارحین دا خبره کوي متقدمین سوي چې مکوا تعویل مکوا نو که عذر راغی نو بیا تم کولې شي که عذر نه تفویض کوا ورسېدل کنه دې سره بعض وخت یا کلم استعمالې ښه چې درته وی چې الرحمن علی العرش استوى و آمنا وسلمنا غو استوا ما درته شپږ معناګانې خودلې وي استقرار استقامت ترته ویلو کنه لکه اټولې مونږ بیان کړې وي اوس دومره خبره ده چې دې نه منې کیږي درته وی چې باری تعالی په عرش باندې مستقر دی ورته عرش غټ دی که خدای غټ دی چې خو نشي ویلې چې عرش غټ دی وای خدای غټ دی وای څومره غټ دی ځان سره ستنو ساته څومره غټ دی لکه وی ډیر غټ دی نو څومره بغټ ډیر زیات غټ دی ولکه بلا تشبیه خدای معاذ الله دومره بدارش نه غټی لکه ته او دا عرش به دومره خدای نه وړو کې وی لکه داستان داسې وي ویننه دینم غټ دی خدینم غټ دی خزا ته پرستن لکینه کته پرستن کیناسته نو بیا ودا دومره غټ خدای په دومره وړو کې عرش کیناستلې شي خیر او کته پرستن نشي کیناسته نو بیا دا دومره غټ خدای دې په دومره وړو کې عرش څنګه کینولې او دام نشي ویلې چې یاره دواړه برابر دي دا خدای سره څوک برابر شته خدای ته وړو کې هم تینې شي ویلې نو خدای به تنه ډیر غټ غني نو چې ډیر غټ غني ورته ته په دستنه کې نه ته خودمره وړو کې شي دستنه وړو کې دا کته دومره وړو کې په دې دومره وړو کې راغی نو دا دومره غټ خدای په دې دومره وړو کې ارش بیان نهسته کولې شي خیر نو دکه کیسه ور سره مناظره کې دا ور سره بیا کولې شي خیر ولو کدا زما روحانیت او قلب او باطن دا مجوز نه ورکی دا اوس وخت دا ظلم ظاهر غلبینه می دا خبرو قلب میدان غواړي چې دا د ستو ویلې شي او نه پیزه راضیم خو چې وسړی مجبورې کې گیر شي ولتا اخه بس پويږي نو وقت سره ډزې کړي څنګه به پوي او عوام بو څنګه د پسې خاندي او څنګه به شرمې نه به دغه کاتی ور سره کې زین شریف دې پکارو کو کنه لکه نو لکه ځکه دې کې چې کم دې ابطال صفات دی التي هغه صفات دل على ثبوتها القرآن چې د دې ید په صفات والی قرآن دلالت کړي دی او دې کته چې صفات دی قرآن په دلالت کړي دی وهو او د ابطال صفات قول اهل القدر والاعتزال دا خو د قدریو د معتزله رائے ده دا اعتزال د عطف دی په عطف د خاص دی په عام باندې قدری عام دي او معتزله خاص دي او د دوړو درمیان کې نسبت د عام او خاص مطلق دی لان اهل القدر هم المعتزله اهل قدر سوق دی لکه اهل قدر هم دا معتزله دي کنه اول امامیه من الشیعه هغه امامیه د شیعاګانو نه راواله نو سراشه فكل معتزلی قدری هر معتزلی قدری دی وليس كل قدری معتزلیه او هر قدری معتزلی نه دی نسبت پکې د څه شو لکه د عام او خاص مطلق لکه د حمد او د شکر مسکه چې کوم مطلق نسبتو
راځه. قال رسول الله نبی علیہ السلام فرمای لكل امه مجوسنا د هر امت د پاره مجوسیانو او مجوس هذه الامه او مجوس د دې امت الذين اغرزلان دي یقولون چاغي وي لا قدرت له تعالی د الله قدرت او تقدیر نه مني. فمن مات منهم کدی کې څوک مړ شو فلا تشهدوا جنازتهم جنازې ته مو ورځي مهاجريږي. ومن مرض منهم او څوک چې مریض شو د دینه فلا تعودوهم تپوسته مو ورځي. وهم شیعه الدجال دا اعوان او اخوان او ملازمین د دجال دي. وحق علی الله او په الله تعالی باندې حق دی من حيث وعده لا بالوجوب. دې تاغه حق ورته وی کنه په اعتبار د وعده د چې د وعده کړی دا چې زه به دجال سره یو ځای کوم. حق دی په الله تعالی باندې ان یلحقهم بالدجال چې دی به یو ځای کوي د دجال سره. قدریه د چا ډله ده؟ د دجال ډله ده. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر رښتیا ویلي دي. وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام فرمای الایمان بالقدر ایمان په تقدیر سره یذهب الهم والحزن دا هغه غم او هغه دواړه غم دی خو هم هغه فی الحال چې کوم تا ته غم جوړی کنه هغه ته هم وای هم او چې کوم مازه کې یو غم در باندې تیری کنه نو هغه ته حزن وای حزن علی ما فات او هم فی الحال چې کوم وي بس دا فرق دی ورکی. نو کزوی دې مړ شو او یا دا غرنګي مخ کې مصیبت در ته رسیدلې او ته بس تقدیر کې دالي کړي شو نو غم دې په کمیږي او کنه دا ولی وشو چې مې سر کړې وې خبره دالته وسره زوی خبره دا بداسي شو دا نور هم درته غم زیاتې او چې په تقدیر ایمان ولري تقدیری معاملې واره په خشوا الله دې آینده کې خیر ولري غم کمیږي دې سره ورسېدلې. صدق حبیب الله علیه الصلاۃ والسلام د الله محبوب پیغمبر رښتیا ویل دي. ولکن یده صفه بلا کیف لیکن ید د خدای پاک صفت د خدای پاک دی بغیر د بیان د کیفیت نه. دا ګوره متن دی د فقہ اکبر ولکن یده صفته بلا کیف وکذا وجهه دغه وجه ده ونفسه نفس ده. قال الامام دوس د خپل دغه تشریح کوم دوکا دغه د پاره تایید ذکر کوي د یو غاټ مولا په حواله لکه زه یو خبر وکم او بیا دغه خبره تایید د پاره چې مبارک صاحب هم بداسي ویل شهید شیخ صاحب هم بداسي ویل د خپل خبره تایید زما مقصودی کنه نو د کرنګ دیم تایید کوي د چا په قول کوي د فخر الاسلام البزدوی په قول کوي هغه ویلي چرته په اصول الفقه کې ویلي دي چې وکذا اثبات اليد والوجه عندنا معلوم باصله هم دا غرنګ ثابت ول د ید او د وجه زمون په نسبت باندې معلوم دي په اعتبار د اصل سره ومتشابه بوصفه او دا متشابه دي په اعتبار د وصف سره ولا يجوز روانه دي ابطال الاصل بالعجز عن درك الوصف چې ته اصل باطل کې د وجد اجزنا چې دا وصف درک نشي کولای او د اصل نه انکار کینو دا کار مکوا. وانما ضلت المعتزله گمراه شوی دي معتزله من هذا الوجه چې هغه د علم الباری هغه ادراک نشو کولای نو انکار ته نو کو چې الله عالم دی او په اعتبار د ذات هغه مبدا او هغه مبدا د انکشاف ذات الباری دی الله عالم دی خو صفات د علم ورته ثابت نه دی نو موږ وي ته وی چې لکه دا سړی تور دی حبشي تور دی او تورواله ورته ثابت نه دی دا هغه سړی وي چې هغه ټانټي خوري یا بوس خوري یا پانی خوري چې روټي خوري هغه دا خبرې نه کوي چې الله عالم دی خو صفات د علم مرتزل کې ثابت دی کنه کافره. فانهم رد الاصل دیغه اصل چې صفات دی غیرت کو لجهلهم بالصفات چې دی په کیفیت باندې جاهل او د غي د وجنه اصل ورت کو د سری پکار وغضبه ورداه د غزینه وسباشي غیران راغلي دي هغه سره ولګ دغه کوخه. اللهم صل علی سیدنا محمد